ګرانو کتونکو په نوښار کې چې د معدنیاتو چې کوم غیر قانوني د کروڑونو روپو مایننګ کېږي لګیا دی د شپې د هغې ثبوتونه او تفصیلات چې کوم دی نو راځئ هغې تاسو په مخه باندې کومه سره د ثبوتونو راځئ چې دا ثبوتونه او تفصیلات وګورو. دا د ندرکو د میسا او د پی ایچ ای ایریا نه دا د شپې په 11 بجې باندې غیر قانوني مایننګ دی او دا پولیس والم راغلي چې دا ګاډي دا تاسو وینئ لګیا یې دا د ندرکو د میسا او د پی ایچ ای نه دا انلیګل مایننګ دی دا پولیس والم دلته کې راغلي دي او د دې پرچې چیک کېږي او دا لوټ مار چې کوم دی نو بھائی د دې صوبایي ګورنمنټ او چې کوم د دې سیکټري دی د معدنیاتو چې کوم سیکټري دی دا په دې دنده کې دا د معدنیاتو ډایرکټر دا ټول په دې کې ملوث دي. دا د کوم دی پرچی دی تو خینه که دا مونږ ته دا د کوم دی پرچی ده جلبۍ ښه دی جلبۍ ده دا ګاډي مې چیک هغه سره نشته نشته بس چیک یو دا دی دا دی هلکه پرچی د سره شته کم ده کم د پرچی او د کوم نه راغلی تورې تیږې نه راغلی توره تیږه خو بنده او غیر قانوني مایننګ دی ګاډي راسیټ لګه تورې تیږې نه دا مال لوړی صحیح ده دا راسیټ لګه شپ ها دا څو ګاډي دي هلته نه شپې څو ګاډي دي اوس څو ګاډي ولاړو بدرنګ کې لس ګاډي ولاړو او څونه پرچه نه رالي پیسې څومره رالي پیسې دا کتونکو تاسو ولیدو چې دا تورې تیږې نه راغلی دی کوم دی نو دا انلیګل مایننګ دی ګوره دا په دې کې د معدنیاتو سیکټري کتونکو د معدنیاتو سیکټري ډي جي معدنیات او چې کوم دي دا په دې دنده کې ملوث دي دا غیر قانوني مایننګ دی دا د صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی نو غټه ناهیلي ده غټ لوټمار دی د پښتونخوا د عوامو وینې څکلی کېږي د کروڑونو روپو لیز دی او دا غیر قانوني مایننګ چې کوم دی نو دا دنده چالو ده تاسو پخپله ولیده نو کتونکو دا ګاډي تاسو وینئ لګیا یې چې دا د ګاډی ولاړ دی دا پولیس والو د نوښار چې کوم د مینډیټ ډپارټمنټ کم کسان دي نو هغوی دا ګاډی د شګې ډک دی تاسو ته یې ښیو دا د شګې ډک دی دا د تورې تیږې د ندرک او د میسا د پی ایچ ای ایریا نه چې کوم دی نو دا ګاډي راځي دغه د هغه یو دغه د مدرېږي دلته کې د پولیس والا ودرول دا غیر قانوني مایننګ چالو دی دا یو دا میسا د علي د 2 کروڑ روپو دی 5 کروڑ روپو چې کوم دی نو دا توره تیږه ده او تقریبا دا د کروڑونو روپو دنده ده او دا په 11 بجې مونږ دلته کېو مونږ چاپه وواله او دا مایننګ کېږي لګیا دی نور ډیټیل هم درته درکوو وروره دا راته ووایه چې دا غیر قانوني دنده چې د میسا او د ندرک او د پی ایچ ای نه چلیږي خپل نوم هم واله او دا د کم ټایم دا چلیږي دا لوډینګ د کم وخت نه چالو شوی دی بایجانه زما نوم دی تاثیر او زه دلته د دې جلبۍ لیز هولډر یم او بای دا چې کوم وخت نه موږ دا لیګل مایننګ شروع کړی دی د هغه شپې نه دا چالو د هره شپه د دې نه کم از کم 180-70 دا ګاډي د دې نه هره شپه وځي او په دې کې د دننه په ډپارټمنټ کې څه کسان دي دا معدنیاتو ډپارټمنټ خو په شپه راغله دا 4 بجې ویل راته ورځې دی ویل دا کار یاره جی اوس بازیګر دوی دغلته میټینګ کوو د دې معدنیات یو انسپکټر دی نعیم نامې ده هغه په خپله په سرکاري ګاډي کې راغلی او د دې خلکو پشپنایي د هماغه خلکو حاصله ده هغه خلکو ته د دوی پشپنایي حاصله ده د ډپارټمنټ کې غټ افسران ډېر ایماندار خلک دي خو چې دا چند څو خلک دي دا ډپارټمنټ بدنامۍ او دلته به یو ټیکهدار هم انویسټ ونه کړي که دا حالات چالو وي او صوبایي ګورنمنټ یې فوراً په دې باندې ایکشن والي دا راته ووایه د ګاډي نه څونه پیسې دي دوی د ګاډي نه 7-9 تر 10,000 روپو پورې اخلي او د دوی دا خپلې لوډرې دي خپل دغې دي او دوی دا شی د شپې هم چلی او د ورځې هم چلی لکه د
د دې د بندولو څو دغه نشته څونه وخت دا چالو شوی دی یاره جی دا موږ خو درېیمه میاشت زموږ د لیست چالو دا 24 घंटों کې 100 गाड़ी یو ځي شپه هم نه 24 घंटों کې 100 गाड़ी ځي دا په 24 घंटों کې کم از کم 100 गाड़ी ځي د یو علاقې نه خدای یو تاسو ته دې څه تاوان شته زمونږ دا تاوان چې زمونږ لیګل لیز دی زمونږ ته خدا 100 गाड़ी خو دوی په غلا نه کولای خدا خو موږ ناراضي کنه نو موږ په خپل لیست کې تاوانیان یو او زمونږ صوبایي ګورنمنت نه دا ورزور مطالبه ده چې خدا را په دې غیر قانوني لیزونو باندې تاسو نوټس وایي نه دې کې چې کومه طاقتوره مافیا ده جی اندازه تن خو لګړې اندازه خو ته چې دې طاقتوري مافیا ډپارټمنټ علاج نشي کولی یره جی حکومت سره د هر څه علاج دی انو ولې نه کوي نو چې په دا ګراس روډ لیول باندې دا کم خلک دي دا د مافیا سره ملاو دي بر افسران بالاو ته دا خبرې نه رسیږي او موږ تاسو په تصوف باندې د افسرانو ته دا خبرې رسول غواړو دې کې د نوخار څوک طاقتور ما کسان شته د نوخار یاره د نوخار بغیر د طاقتور خلکو نه دا شی چلیږي نه دا د لکونو روپو د ورځې یې غي پلاس ته د ټولو بس د دې لیز په هغه باندې د کروڑونو روپو نقصان صوبایي خزانه ته رسیږي صوبایي ګورنمنت خبر نه دی کوي په سترګې پټي کړی دي یاره جی کدا چرتا دا شی ټیک شو صوبایي ګورنمنت نه بل زینه ریوینیو سره پکارم نه دا یو د ماینز اینڈ منرالز ریوینیو دوی له ټیک صحیح ده بالکل به دا ټوله صوبه په وچلای خدا دا چې په دې باندې چې صحیح اکشن واخیستل شي سچو ټول خپتاون سره لګیا دي او لګیا دي چې چکی منل والا پکې څه لګا نه کوي منل والا مو سره لګیا دي باقي در سره په ډیټې دي انسپکټر را سره دی منل ګارد را سره دی په موقع باندې په تور شپه باندې دا ولر دي ما سره مخامخ دا د کم ځای نه د انلیګل ماینینګ کیږي دا د پیچه ایریا نه میسانا په تور تیګه مشهور ده په نندرکو باندې مشهور ده نندرک دا کلی دي او دا ایریا ټوله په میسا باندې حسابيږي او دا ټوله د پیچه ایریا ده دا یو لیز د 100 کروڑ روپو ده دا مو دا یې یو لیز د 340 50 کروڑ روپو ده ها دې لیز کولا ټینډر اوم ځه خدا چلای دا کومه مافیا ده په دې کې کومه په مافیا دې ځکه مختلف مافیا ده ها مختلف ها چې ډیر خلک دی پکې او د حد نه زیات د علاقې خلک چې کوم دي سرغونه چې کوم د علاقې لګ داسې اثر رسوخ والا خلک دي هغه دا کار کوي د کې سیکریټري ملوث کېدو انکشافات نه نه شي د کنه سیکریټري ملوث کېدو نو انکشافات دوی سره څه کومه مافیا راځي دونه غټ دا دونه غټ- ګاډي دا دونه غټ- اوس هم لکه دې ګاډي والا وویل چې اوس هم تقریبا 15-20 ګاډي الته ولر دي سره کومه مافیا دا کومه طاقتوره مافیا ده دوی صرف په خپل باندې خپل طاقت په خپل استعمالوي ها په دې باندې چا لاسونه شته په دې باندې د داسې لاسونه پښته دي شته د لاسونه شته ته اندازه نشته چې څوک دی خو لاسونه شته غټ لاسونه شته خو موږ ته اندازه نشته موږ سره منډل ډیپارټمنټ والا خلک یې خطاون را سره کوي